کوم د زندګي د انسان جدا کېږي چې د ده او د څاروي منځ کې فرق راځي، نو هغه په دې راځي چې انسان به آخرت مني، د خپل عملي ژوند دپاره یو عاقبت یو د احتساب ورځ به ګڼي چې یو قیامت یو ورځ راتلو واله ده او ما سره هغې کې د ژوند د عمل حساب کوونکی دی. که چېرې دا عقیده د آخرت لرې کړي نو د دې انسانانو د څاروو فرق نشته، او دغه وجه ده چې کوم انسانان عقیده نه مني د آخرت د څاروو غونته ژوند دی. بس څه یې وغواړه څه یې وڅښل، په څه طریقه یې وغواړه په څه طریقه یې وڅښل، د چای وغواړه د چای وڅښل، دا فرق بیا هغې نه کوي، ځکه چې په دې کې عقیده د آخرت د احتساب عقیده ختمه ده. نو عقیده آخرت قرآن کې یو خاص اهمیت لري او خاص په اهتمام باندې د هغې ذکر شوی. د قرآن کریم آخري حصه کې بیا زیات تر دغه مضمون دی: اثبات قیامت، نفی د شفاعت قهریه. قیامت راتلو واله دی، قیامت به راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې وفرمایل څوک که غواړي چې قیامت د سترګو لیدلو حال په شان کې وویني نو سوره تکویر، سوره انفطار او دارنګې څو سورتونه یې نور وفرمایل چې دا سورتونه دي دی ووایي نو دته به د قیامت منظر داسې ښکاره شي لکه څنګه چې د سترګو لیدلی حال دته ښکارېږي. او دویم په دغه حصه کې الله دا خبره ذکر کوي چې د الله په قانون کې ګیر شوي، په آخرت کې څوک دې بې قانونه خلاصولی نه شي کولی. دا کمه مه ساته چې زما څوک پیر فقیر شته واز خلاصوي. نفي د شفاعت قهریه. نو دا عقیده آخرت قرآن ډېر په اهتمام سره ذکر کړې ده. دا څلور خبرې چې کله راغلې، اوس د دې پسې څلور خبرې نورې دي چې هغه د دې رمبنو څلور لپاره معاون دي. دا څلور رمبنۍ خبرې پرې عملي کېږي. یو په هغې کې جهاد فی سبیل الله دی، د هغې خپل موقع، خپل آداب، کتاب الجهاد، کتاب المقادیر، هغه په حدیثو کې باقاعده بابونه دي او عالمانو کې کتابونه لیکلي دي. و دا عقیده به د مسلمان وي، دا عقیده به د مسلمان وي، دا فکر وي. نن سبا که دا ټکې په خوله باندې څوک اخلي نو ټول نسبت ورته کېږي. دا ګورئ ډېر غلط اثر روان دی په دنیا کې، او دا هغه خلکو دا غلط تعصب ورکړی دی چې کوم د دې ټکي مقابله نه شي کولی. تاسو ته خبره معلومه دا خبره ولیږي کله چې دغې خلکو مغربي خلکو د اسلام او د مسلمانانو دشمنانو وکتل چې مسلمان خپل مرګ ته کامیابي وي، فزت ورب الکعبه، هغوی یو سازش شروع کړو. سازش یې دا شروع کړو چې د دوی نه دا فکر ویستل غواړي، دا د جهاد نوم ټکی دا د دوی نه ویستل غواړي. نو اوس دا خو داسې ډایرکټ هغوی ویستې نه شو چې یاره زه جهاد ختم دی، ځکه قرآن کې شته، حدیث کې شته، د مسلمانانو یو اهم تعلیماتو کې شته. هغوی د دې لپاره ډېر په منصوبه باندې کار شروع کړو. په منصوبه یې کار دا شروع کړو چې یو سړی تیار کړو، مرزا غلام احمد قادیاني، هغه یې تیار کړو د دې کار لپاره. هغه ځان له ډېر په هوښیارتوب باندې ځان له یو لار اختیار کړه. لار دا اختیار کړه چې چونکې که دې ډایرکټ اعلان وي چې ما جهاد منسوخ کړو، زه پیغمبر یم، څوک یې هم نه مني. خبره خو د دې لپاره وه چې څوک ومني، دا مقصد وشي. د مقصد دپاره هغه ډېر په چالاکۍ او په هوښیارۍ او داسې لار اختیار کړه چې چونکې په احادیثو کې د عیسی علیه السلام د راتللو پیشنګویانې دي، هغه به راځي. نو چې د هغه پیشنګویانې دي هغه به راځي. زه به ورته دلته کې ځان له چل ول وکړو او د عیسی علیه السلام مړ دی، هغه نشته، هغه نه راځي. نن سبا ډېر خلک د دې خبرې باندې روان دي، عیسی علیه السلام مړ دی. دا قادیانیانو د لار تباهي ولې مرزا غلام احمد د قادیانیانو د مرزا د پیغمبرۍ د تایید جوړوي او په ډېر خلک دی وړي. حالانکې چې کله مرزا غلام احمد قادیاني دا مسله کله شروع کړه، هغه وخت کې شان ورشاه کشمیري رحمه الله کتاب ولیکو، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. سل احادیث هغه باندې کې نقل کړه چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي، عیسی علیه السلام ژوندی دی. مفتی محمد شفیع رحمه الله پکې
ورسره لس احادیث نور وې دا د کشمیري ژبې نه پاتې شوي دي هغه یې پکې ورسره جمع کړه تخریجات یې دغه کتاب وکړو 110 یا 111 احادیث چې عیسی علیه السلام ژوندی دی هغه به قیامت ته نږدې راکوزېږي دجال به د هغه د لاسه وړي نو هغه وی زه مسیح عیسی یم هغه عیسی علیه السلام مړ دی زه د هغه مسیح مثل د عیسی یم او عیسی علیه السلام چې راشي بخاري کې یو حدیث دی یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویضع الجزیه جزیه به بیانوي اما الاسلام و اما السیف خنزیر به وجني ځکه دا د دغې خلکو یو محبوب خوراک دی دارنګې صلیب به ماتوي صلیب د عیسایانو هغه متبرک معبود دی چې کوم داسې یو ټای شکل د ریډ کراس شکل کې یو شی دی دا ریډ کراس چې دی دا د هغې تنظیم دی او دغه صلیب هغه نشان دی د مسلمانانو تنظیم چې دغه دی نو هغه هلال احمر دی ریډ کرسنټ او دغه د انګریزانو هغه ریډ کراس دی دغه د صلیب نشان دی نو دغه صلیب په ماتي ځکه دا د هغې معبود دی او یو معظم مکرم شی تاسو به فکر یې کوم جنګونه چې دغه خلک د مذهب دپاره کوي هغې ته صلیبي جنګونه وي لکه موږ چې د اسلام دپاره کوم جنګ وي هغې ته جهاد وي هغوی ته صلیبي جنګونه وي چې دا د صلیب د اعزاز دپاره موږ کوو بهرحال دا حدیث بخاري کې 3 ځایه راغلی دی 2 ځایه هم دقسې دی درېیم ځای پکې غلطي وشوه چېرته د چا نه نو هغه ولیکلي یزداول خیر باټا جهاد به منسوخ کړي عیسی علیه السلام هغه جهاد منسوخ دې ټکي دپاره مې ویل چې په اسلام کې دا یو داسې عمل دی چې په دې باندې اعلا د اسلام راځي وذروة صنامه الجهاد وګورئ ځان له خپله مقام خپل ټیم خپل آداب نو هغه مرزا غلام محمد قادیاني د هغې اعلان وکړو چې ما جهاد منسوخ کړو بین الاقوامي دنیا د هغې سره مرسته ده تعاون دی مال ورکوي چې په مسلمانانو کې دا نظریه وچلوي د مسلمان نه دا عقیده وباسي او بین الاقوامي دنیا کې به د هغې لپاره غټه مرسته ده بلکې په دې موبایلو کې څه وخت کې ته دا ورکړه چې د مسلمانانو سربراه څوک دی د مسلمانانو مشر څوک دی د قادیانیانو لیډر دی هغه یې ورکړی و پکې چې د مسلمانانو مشر دا دی ښه مسلمانان دا دي او دا د الله مهرباني وه څه وخت کې د عالمانو محنت او کوشش چې پاکستان کې سرکاري طور هغه غیر مسلم ګرځېدلي دي مسلمان ځان ته نشي ویلی خانه کې مسلمان نشي لیدلی خبره مې دا کوله چې د دې قانون څلورو خبرو لپاره څلور نورې خبرې دي یو په هغې کې د جهاد فی سبیل الله د جهاد لپاره مال غواړي نو انفاق دی مال به لګوي نو د دې لپاره تنظیم غواړي نو مسلمانان به منظم وي د دوی به تنظیم وي د تنظیم لپاره بیا آداب پکار دي نو دوی به په ادب باندې د دې د ژوند د تېرولو به ستولو طریقې جمعه په دې قرآن کې چې څه خبرې دي دا ټولې دې ته راغونډې خبرې دا ټولې د دې سره تړلې شوي خبرې دي او دې کې اولنۍ خبره چې ده هغې لږ ورته وضاحت کوم او بیا د آیتونو مختصر ترجمه انشاءالله وروستو مشران عالمان راغلي دي هغې به خبرې کوي توحید د هغې ضد او مقابل شرک دی شرک او شرکت کوي برکې ته زمیندار ته موږ شرکتي وایو دانې ځان ته وایي او ستاله راوړي د الله سره د الله په ذات یا په صفتونو کې حصهدار جوړول دې ته شرک وایي عالمانو تقسیم کړی دی شاه اسماعیل شهید رحمه الله تقویت الایمان کې د نورو عالمانو زموږ استادانو د قرآن په رڼا کې د هغې د دلایلو د تصریحاتو په رڼا کې چې دا شرک دوه قسمه دی یو د عقیدې شرک دی یو د عمل دی د دواړو نه ساتل ځان پکار دي د عقیدې شرک چې دی هغه بیا څلور قسمه دی یو ته وایي شرک فی العلم الله هم پوهه دی مخلوق هم پوهېږي د الله او د مخلوق پوهه کې فرق دی د مخلوق پوهه د اسبابو پورې ده ویلي ده ویې ده عقل باندې سوچ او فکر وکړو انبیاو ته به وحی راتله دا هم د انبیاو د علم یو ذریعه وه نو د مخلوق پوهه د دې اسبابو د حده پورې ده هغه مخلوق ته پته نه لګي
دا الله پویا لا محدود دا بغیر دا اسبابنا سا اسبابو تے ضرورت نشتا یا بلو الفاظ تنگویا اللہ پا عرص پویا دے مخلوق تا سا محدود معلومات شتا اقوام نشتا علم دا ما کانا دا ما یکون صرف دا یو اللہ سر دے دا مخلوق مبارک اللہ اعلان قرآن کی دا گئی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هو يا تم مخلوق کے آسمانوں کی دی ملائک تم مخلوق کے زمکہ کی دی انسانان او پیریان دی تدبے کو پتہ نشتا سوا دا اللہ نا کدا چا پیر فقیر نبی ولی پیریو دا جنی پا بارکی دی عقیدہ و ساتلا چشتا ندلتا وہ اغمائینی زمانہ خبر دے دا اللہ دا علم صفت دے مخلوق لور کو دا اللہ صفت دا دے علیم بذات صدور صدور کو ارادو باندے پویرے دا اللہ صفت دا دے یعلم سرکم و جہرکم استاذ دا پوٹ و دختارون خبر دے دا اللہ صفت دے دا مخلوق صفت دا دے چی بس دا سن خبر شو چا خبر کو خبری کی کنا نہ خبری کی دا غیب و علم دا اللہ نے سوا بلشا دا نو کدا عقیدہ دی دا اللہ سره مخلوق کو ساتلا چې خاورو کې د لاندې دی او ماینی او زمانہ خبر دی د غرونو نه اخواله ماینی او مانا خبر دی څه اسباب دشتا دا عقیدہ دا اللہ سره په صفت د علم کې مخلوق شریکول دي دویم فی التصرف عقیدہ دا چې مخلوق هم څه کوي او څه کولی شي الله هم کوي او د مخلوق د الله په کولو کې فرق دی الله چې کوي څنګه کوي الله یې داسې کوي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون چې د یو کار د کېدلو اراده وکړي نو تج د الله په اراده کې او د مخلوق کار دا دی چې مخلوق په لاس رقي خپې وړقي سترګې به غړوي او اعضا به حرکت ورکوي نو هغه به کار کېږي د مخلوق په اراده کار نه کېږي نو که چېرې یو سړي دا عقیده د چا مبارک وساتله چې زما په باره کې د خیر اراده وکړي ما ته خیر را رسولی شي زما په باره کې د بېخیرۍ او د شر اراده وکړي ما ته شر را رسولی شي نه لاس شته نه پښې شته نه نور څه شته نه راتلل شته دا د الله سره په صفت د تصرف کې مخلوق شریکول وي دې ته وایي شرک فی التصرف قرآن کی اللہ فرمائی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کتا تا معمولی تکلیف ہو رسی داغی لرکون کے دا اللہ نے سیوا پر سوک نشتا بی اسباب ہوئی سوک لرکولے نشتے دارنگی اللہ فرمائی کم مخلوق چتا سے را مدد کوئے مدد کے باڑے آوازونا تکوئے حاجتونا دینا باڑے علہم ارجل یمشون بیا مخلوق کو بلا سکتو مستر بکار دی آیا دقیقہ سے پیشتا جتن کیونکی راشستا مدد لا ام لهم ایدی یقدشون بها الازنشتا چنی والپیوکی ام لهم آیون یبصرون بها آیسترگشتا چنی دنپیوکی مخلوق بدی بری کارتی تو استرگی نشتا و پی نشتا و لازن نشتا و زمان امداد پیدا فاللہ کی دا اللہ صفت دی مخلوق لور کو دا سوچی دا نبی دا ولی دا پیر دا فقیر دا اللہ سرما وصفت دا تصرف کی شریک نگڑی ورنہ توحید و رأس الطاعات دنیکو سر بکشی ختم بشی کلچی دا دو عقیدی خطاو ساتنے شوی یو عقیدہ داو ساتنے شوا چیزم اللہ نے سوا مخلوق کی لازم دوشتا چی غیبی تو ورطمانا خبر دے حاضر ناظر دے مائنی دویم دا چی داغا اختیار دے داغا اختیار دے دا اسبابونا بغیر موقوق الاسباب و غزما خیر و شر اختیار دے دا مسرا ندیر یو درم غلط عقیدہ پیدا شی شرک فی الدعا چگا واسی ہوتا رامدت سے اور دوائی ندا اللہ نے سیوا غیبی چگا مخلوق کا لوگ واسی آواز تاوری اسباب شتا موبائل شتا آواز ورطقی راشا زمان دا حجت تے و مال دا ہوگا چکتا نکو پڑ دے و نشیف تے و چکلا دا غرونو نا پنا دا خاونو نا نلان دے دا اسباب دا رسائی نشتا اور طور دا چگو باسی جے رحمدت شاہ رہوگا سیگا نو دا دا شرک چگا دا 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 اللہ حقو دا سے قسم چگا دا اللہ مزیدی دا چگا مخلوق لہو والا قرآن کریم کی اللہ دا دی بار بار و مختلف انداز مانی ذکر کی اللہ فرمائی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد الامثالکم کم مخلوق دا اللہ نے سیوان دا
چلو باسه رامنت سوائے بندگان دی امثالکم استاسو پشان محتاج دی عباد امثالکم بندگان دی استاسو پشان محتاج دی گوئے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اللہ وی بچگو دواسه چگو مناوری ولو سمعوا ما استجابوا لكم بالفرض ويريد تاسو قبل ولے ويوم القيامة يكفرون بشرككم قیامت کی مسائل دے شرک دے انکار دے شرک دے چنے والے ہوئے تدعوهم لا دعاء جمع دے شرک ہوئے شرک والے دارے دے کہ بت سجدہ کوا اے دا بوتان دی چا بوتلو دا دی ونی نو چې دا غټه دا د پیتلو دا د بلسیز نشي جوړ کا او دا غي عبادت کوا او دا خیر او شر ما کرا دا دا عقیده بینو دا شکل د چا په شکل جوړ شي فاطمه کچ اوشوا بیت الله شریف کی چې کوم بوتان مشرکان دي د ابراهیم علیه السلام شکل د اسماعیل علیه السلام شکل د نور انبیاء او نیکانو نو دا شکل د چا په شکل جوړ شوی دی عقیده دا ده چې د دې بوتو د دې فوټو تصویر تعظیم کوما نو دا د چا چې دا شکل دی هغه روحاني تور دوه امداد کوي دا د روحانيت قایل نو کداغي بوت په دې ته د خبر تعظیم کوي چې دا روحاني تور والا راځي او زما امداد کوي فرق دی یا بوتو یا ونوا یا غټوا نو دا یو شی دی څه د روحانيت قایل قرآن کی دې ډېر تفصیل الله ذکر کړی دی الله نه سوا چا کا بچا غنو واسي دا الله نه سوا بل څوک تا چا کا مدد شنه وای دا د شرک چغلا او څلورم شرک فی العباده عقیده بعد دې ساتي چې حقدار د بندګۍ یو الله دی الله سره څوک حقدار د بندګۍ نشتا او قرآن کې الله حکم دې کړی دی چې خاص ثواب ورکړي کوي یا ایو الناس اعبدوا ربکم ابن عباس بھی کم دے کہ قرآن کے حکم دے عبادت دے دا عبادت پر طریقہ دے توحید دے وحیدوا ربکم اے خلقو دے یو اللہ بندگی ہو گئے اور دو قسمنا دیتا شرک پہلی ہوئی عملی یو دا جس چیزنا اللہ حرام کری دی ابھی تب حلال نوائے کم چیزنا چی اللہ حلال کری دی ابھی تب حرام نوائے یو شی حلال اولو حرام اول دا دا خدای جور اختیار دے دا دا اللہ اختیار دے دا اللہ اختیار اگا حل و حرمت سے ندی کے بعد سوک نشری کوئی اور دویم منق تب دا اللہ ملومانی کوئی نچکل دا اللہ نسیوا دا مخلوق ملومانی دے سالوے مال پیسے دانی منق تا نظر کو بدی عقیدہ چی دا دا خلوم شو اگا با زمان خوشحال شیو ماں کی مال اولاد کی برکت اچھی دا شرک فعلی دے قرآن کریم دے ہم تفسیر ذکر کرے دے تیم لگ دے اشارتن میں قرآن کریم آگا مغل آگا دا مطلب خبر اچھی دا آگا ذکر کرا درخواست مندہ دے کہ جمعوں کے گلوں کے قرآن درخونے کی گی قرآن کا باقاعدہ کے رہے ترجمہ دے یادی گی دیرہ خبر اگر نہیں یادی گی دا ماجد دا پختوی دا سی پختو کی بتا ہوتا استاد کا عقیدہ بیان سی استاد کا عمل بیان سی جن کے با انقلاب راشی نو دا عقیدہ بدل لکے دا جن عمل لکے اور عمل کوکے اللہ دے مطور اللہ توفیق راکی کم پوریشتا ولیکن انسان کو غفلت کیا چول دی پکارا چھ بس دخل کی با ابتدی کی با ڈوبا دا ڈوبا بدی نا دا رنا کروانا دا بیا بارمان پوچھے اللہ دنیا میں واپس کیے جنہیں کمل کو بیا با مخدی سورت اخلاص کی تبقہ عقیدہ بیانی کی کہ اللہ ذات کی یو دے صفتوں کی یو دے جاگت رسول انصدام راکدار نہ جوڑائے قل ہوایا ہوا شان دارے اللہ احد اللہ یک یو دے دا سورت دیر نمونے دی اور دا دیر نمونے دا شرافت دلیل دے یو نمونے سورت المعرفہ دا اللہ دا پیجندلو سورت التوحید دا اللہ دا وحدانیت سورت سورت الاخلاص اور آغا عقیدہ دا پکی چی دا سرن دی پکومن دا جہنم و دا اللہ دا عذاب دا بد اخلاصی دیتا سلسل قرآن کوئی نیشوی دی دا قرآن درم حصہ یا دا ثواب پر لحاظ چی دریشوی دی دیوی دا کہ قرآن دا ختم کو یا دا چی پدی کی دا قرآن کریم مزانینوں کی چکم دری توحید رسالت و آخرت اگر توحید کو کی ذکر دے پدی وجہ دیتا دا قرآن درم حصہ وی نیشوی دی مسئلہ تو کم صرف یو
جبلا د الله د وحدانیت قل ویا هو شان دی الله احد الله یو دی الله الصمد الله به حاجت دی ټول مخلوق حاجتونو کې هغه تفسیر دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ معنا دا او مولانا تقی عثماني رحمه الله مختصر آسان ترجمه قرآن علوم دي تعلیم یافتو خلقو لاغري کړی دی موږ استادانو کوي هغه عوامو کې مقبول دي هغه خپل تفسیر کې لیکلي دي چې د صمد ترجمه زمونږ په اردو ولا ژبه کې په لنډو الفاظو کې نه کېږي موږ د صمد معنی کو بینیا هغه دا پورا معنی نه ده ځکه بینیا معنی ده بې حاجته او د صمد معنی یوازې بې حاجته نه دی کړی صمد معنی دا هغه ذات چې په خپله بې حاجته دی خو مخلوق ورته په حاجتونو کې قصد کوي دا د صمد مرکبه معنی یعنې یو مفهوم دی د صمد د لفظ نو الله الصمد الله بې حاجته دی مخلوق هغه ته په حاجتونو کې قصد کوي لم یلد ولم یولد نه دې څوک پیدا دي نه دې پیدا کړی شوی دی نه پلار شته نه یې اولاد شته نه د پاسه چا نه مجبوري شته نه د لاندې شته نه یې خپل اولاد شته نو نه یې نازولی شته ولم یکن له کفوا احد او نشته ورسره برابر هېڅوک دې دې پورې چې د قرآن کریم دا لویه د عقیدې او د عمل خزانه زده شوه عقیده کې راله اوس دشمنان دي ستا نه دا ځای کوي نو دشمنان په دوه طریقو باندې ځای کوي ستا نه یو سرمایه ستا سره ستا وجود دی صحت دی ځکه عمل په صحت باندې کېږي په وجود او په طاقت کېږي او در سره مال دی نو دا مال او ستا وجود ستا نه دا ځای کول غواړي سورې فلق کې دا هغه قسمه شرور و مضراتو نه پناه غوښتل دي په الله سره چې د انسان مال جان ته نقصان رسي دویم د انسان سره عقیده ایمان او باطن دی نیت دی نو چې کله عمل د انسان اول نیت خراب شي نو پاتې شي دی کله کله عمل ورو کړو خو په عمل کې داسې نیت خراب شي چې هغه عمل هغه ثواب د برباد شي نو په سورۃ الناس کې الله سره پناه غوښتل دي د هغه ضررونه چې د انسان باطن ایمان او عقیدې ته نقصان رسوي چې ستا مال جان محفوظ شو ستا عقیده ایمان محفوظ شو بس دا د دنیا هم کامیابي ده دا د آخرت هم کامیابي ده نبی علیه السلام با ډېر قسمه دعاګانې وي دا سورتونه چې نازل شو بیا به نورې دعاګانې نه وي بیا به خاص طور راغلي ځکه په دې کې د مان او د جان او د ایمان د ټولو د تحفظ سوال دی د الله سره او بیا خاص طریقه دا وه مخصوصا چې به وده کېده سورت اخلاص سورت فلق او سورت ناس به درې واړه ووي لاس به چوپ کړو سر نه به راواغسته او په وجود به لاس راکړو درې پېرې به دا عمل کو چې شپه را روانه ده د الله په حفاظت کې ځان ورکوم ترمذي دویم جلد کې یو بل حدیث بل انداز باندې دی نبی علیہ السلام وایي چې دا سورتونه سهار ووي ماښام پورې به الله حفاظت کوي ماښام ووي سهار پورې به حفاظت کوي پکار دا ده چې موږ د مادي اسبابو سره تدبیر د تحفظ سره سره د روحاني اسباب هم استعمالوو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ویا پناه غواړم په رب د سبا فلق شلولو ته وایي فالق الاصباح الله شپې تیارې وشلې رڼا راښکاره کړي فالق الحب والنوى الله دانه وشلې هغې نه تیغ راښکاره کړي نو دغه الله دی چې دغه قدرتونو والا دی دې زما حفاظت کولی شي نو زه د دغه شلوونکي دغه حفاظت کوونکي ذات باندې پناه غواړم من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه چې کله وغوړېږي ومن شر النفاثات فی العقد د شر د کوکو کوونکو نه په غوټو کې جادوګر دي کوډمار دي هغې جادو کوي کوړې کوي او په تارونو ویښتو کې خوټي کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د ناسودۍ کوونکي نه چې کله هغه ناسودي خپله ښکاره کړي حسد وي تمنا د زوال د نعمت د غیر چې الله چا باندې دین د دنیا پر زوره کړې ده هغه یې په بل سوز نه وي دا ناسودي لوی ګناه دی نیکۍ داسې څیزي لکه اور چې لرګي سېږي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دې کې هغه
پناه غوښتل دي الله سره استعاذه ده د هغې ضررونو نه چې د انسان عقیدې او ایمان ته نقصان رسوي. ووایه پناه غواړم په رب د خلقو، په بادشاه د خلقو، په حاجت روا د خلقو، من شر الوسواس، د شر د بار بار لمسه کوونکي نه، الخناس چې پټېدونکی دی، لمس هم پټه کوي او چې ذکر کوي نو بیا پټېږي هم. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه دی چې لمس اچي وسوسې اچي په سینو د خلقو کې، سینه کې زړه دی، دا ولې د زړه کې ایمان دی، د ایمان اخلاصوي. که دغه دی ناکام شي د نیکو اعمالو دی رسلو کوي، دغه دی ناکام چې ګناهونه مې کوي، کله نیکي انسان وکړي نو هغې کې نیت ورله خراب کړي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې لمس اچي په سینو د خلقو کې، من الجنه، یو د پټ مخلوق نه دی چې ښکاري نه، او چې غلطه وسوسه واچولی شو، نعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. او دویم الناس، د انسانانو نه دی چې هغه هر هغه انسان دی چې تا ته د بېدینۍ، د بدعملۍ، کفر او شرک، رسم او د رواج وسوسه او لمسه اچي. نو دغه قسمه لمسه کوونکي چې دی نو د هغې نه پناه غواړه په الله سره، دوستانه او ملګرتیا ورسره مه کوه، خبره یې مه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله جميع الرسول کی جدید ترجمہ اور تفسیر ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں. استاد محترم ناظرین کرام، اشکر ہوں مناسب دعا